وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان پا دنیا کے پا پریشانوں مسائلوں کے گیر دے، اور انسان دے سوچ کے پروت تے کہ دعا کئی نو وی خدا پریشانی قبل تم وی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چاہ سرنشتا پریشان دے چاہ سرشتا پریشان دے دا چاہ بچی نشتا پریشان دے او دا چاہ بچیشتا پاگے کے پریشان دے دا چاہ زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چاہ زمکا دا کور دے اگے کے پریشان دے. دا ولی دا خلق پریشانے کے پراتے دے او ٹول جن پا دے پریشانے کے تیر شو سار نما خام ماسخوتانا پوری دا پریشانی او بیا چی دا شپیو دشی نو پا گولو دکیگی وی خوب نرازی. دا دی او سو وجه دی زمانو نو نند تزا یو سلور سیزون خیم او وجه بم در تاو خیم او دا اغی علاج بم در تاو خیم سلور سیزون که دا سلور کارا منگ تاسو کرل تو انشاءاللہ چه اس قسم پریشانی با منگو تاسو تنی نہ بدا مال پریشانی وی نہ بدا بچو وی نہ بدا خزی وی نہ بدا مور و پلاری نہ بدا گاونڈی وی نہ بدا مرضی او نہ بل تکلیفی ازمائش کرام شی بیماری او تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحال بے پر یادو نہ بنکے لنبی دادی چی منصار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نکے کہ یو دکاندار دے کہ خمش تا گوڑے ٹول نہیں آدو یو دکاندار دے اگر چا سار وقتی پاسی نو پدے سوچ پاسی چے نن بزا سونا پیسیو گٹم او دا بل مسلمان جیب بزا سنگا ہوا زبا سنگا دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دا ایک نمبر پسیز خرس کرو دا گڑی والا شی بزا دا سوچا سترہ پشی سنگ خرس کم دا شی بزا کمزور پخ سنگ خرس کم دا دو کاؤ ٹگی چی زپا دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کم چی دے پی پی نشی او زی خرسا کم او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زی کم چی دا او باسم او پیسے سنگ او گٹا دے با سنگ خودے خوشحالا کی تا چی دا خودے بندہ خپکے او دا خودے دا بندہ جیب پہ او دا اللہ بندہ ذلیلہ کے او رسوا کے نو اللہ بتا سنگ خوشحالا کی پورا لگ سوچ او عقل او فکر پکار دے. یو زمیدار دے چی سار وقتی پٹی تا دے پدی سوچ دی چی زنن وقتی لالشم و بخور کوم چی پردے و بز سنگا ہوام او کدے یوے کئی دے پدی سوچی چی سوکنی چی دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور عالم کم و دا پردے پولی لگا غندے اتراش او کدے سامان خرسی سبزی خرسی او دے گوتے ڈکئی نو دی چی دے فصل تا گوری پا دے سوچ کی چی پا دے مٹرو کی خوپا خمشتا او دے کی خوالہ دانمشتا چی دا بز سنگا پا خریٹو باسم
دا ګوتې به څنګه وړکم چې شی پکې لږ راځي او دې په ډېره څنګه خرڅه کړم، دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم، دا څخه به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي، په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب سی دا خراب سیو بس بندې که لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم. دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو. یو ډاکټر چې ویسار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام، دته به د ایکسرې ضرورت نه و، زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما، الټراساونډ به ضرورت نه و، زه به یې ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکړې، د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به یې ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګوي، کمزورې دی ولګوي، لږ سیمنټ دی ولګوي، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې چولي. مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا خیرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولي شی دی. دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي، هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو وایي وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه‌دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅو. ریټ وخېږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 کوشې په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده یو سوچ ذهن ته راغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده، نو هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم، نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه. خو نیت دا وکړه سار چې دې پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپل او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، او الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم. ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي ټګي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوئ نو مارکیټ ته وړئ نو حرام هم وګټله. او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، مال یې په 3.5 زره راکړه، خو مال یې پاکه راکړه.
خلک سوچه شي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچو کې چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته ویې ته کار روزګار نه کې ښځې به زما مزدوري دیاړي نه کېږي زه څه وکړمه کار روزګار ته ډډې نه لګېدې نیک سړی مونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به هم پوری او هغوی زه مړه خپل کار کوم ځان دې ملا جوړ کړی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدانو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره آخرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وې ویې ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت دی او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته ویره مې دي پکار تار چې پاځې ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته خو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه نو وی چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وی خدای دې بې بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې کوې ورشه راوړه نیک بخته چې څه پې والو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولید نو ورته په خوب کې څوک وی وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله دې ورته وی برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرانه د 10 روپۍ لا ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېږه کار دې نشته او بچیم نار دی او زم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه راله هغه هوښیار چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس د 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وي برکت پکې شته که نه وی او شته پکې سار چې را پاڅېد ښځې ته یې لوي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېشتې 10 دې نه راغېشتې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړو نو 1 اشرفۍ پرته وه هغې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بنګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه
نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست، ښه مضبوط غټ کب، او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه به چې په بر بیټه کب وخورې، خوراک وخوري. چې کور ته یې سینګراوړه، وایي ښه دی، وایي کب مې پرې واغېست. طیب سړی یې بیختې وځه، پسه به دې وړه اغېستې وو، پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې اغېستې وو. نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کړې، نن په بر بیټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره، نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته. وایي دریاب کې دننه ملغلرې، یو ملغلره قیمتي پکې راووته، هغه یې راوچته کړه، او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه، وایي دا یو دکاندار ته وایي دا خرڅوم. هغه چې وکته، وایي دې قیمت ما سره نشته، دا به کم ځای خرڅېږي، دا خو مړه دا باړی دکانونه دي، هلته ورشه کټ مارکېټ کې لوی سراب دی، هغه یو څه د دې پیسې هغه سره چې هغه له څنګه یو چې وکته، وایي کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته، د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي. دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي، هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفی او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلی. ښځې ته یې ویې ودې لید برکته، ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو، نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو، نو ډېرې به وي، مال به ډېري، دولت به ډېري، خو برکت به بلکل نه. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي، شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وی برکت به خپل کار کوي، خو چې شی ډېر دی، نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو، او بیا چې ډاکټر له لاړې، نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوي؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي او په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو، او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه، او زه دې له زیاتې درکوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې، او انجینر وایي دا کور دی او دته په 40 لکه، بل انجینر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 483 ښه، بل وایي نه دی کې به 670 چیک ورې، یو وایي سیمنټ دومره واچو، بل وایي نه زیات واچوه. دا هغه چې څوک درته زیاتې لري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګوي، او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه، نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبې کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت کې قل اوایا اے محبوب دے خلقو تا ان صلاتی چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت، قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتی زما بدنی عبادت، و نسکی زما مالی عبادت، و محیایا او زما زندگی او جن، و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین، دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دے چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش، ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش، دے چی سمر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش، ونسکی او دچ سمر علا لکم ذبحکم دې د پاره بنکم چې بچی می غوخه وخوري، د بچا د پاره کوم الله د کله قربانی کوم دم چې الله خوشاله شي، دا به مقصد که زما زوی شي او زه عقیقم کومه دانیت بنی چې خیرات کوم مړه ہے خزه به مخری بچی به مخری غوخه به خورو، نیت بدی چې الله خوشاله شي. دکه حج کوم دا بنوي ما چې لکه خلک به وي چې پلان کی حج وکړو او اجي شو، عمره کومه الکه خلک وي د خود 2 عمره وکړو 3 عمره او ډېرې عمره کړې،
دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مینی چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي ومحیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره اسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو ثواب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي نو ثواب دی رسول الله مبارک قدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپلو چتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې الله خوشحاله خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي الله سره تا به خدای چېرته خفه کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت دودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وې سعد دا څه دي او ورته څه وایي وې د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ووایم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوډ کوم وې د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېستل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته ځي نو کوه که نه الله تجارت بیبي له نفقه وګټه بچو له وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بلکې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای د دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې هر سال چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم ومغه کار کیا خو نیت خو که کر الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به همغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب دی کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس تا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړي بل ورځ خبره وکړه یو ملک یادو ما ته اټلی ریشه اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي
شیخ خرسی 1 نمبر خرسی جنگ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره نه وي زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی امونږ پرېښی دی دا ولې ولې مونږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله